او نیکي هیلې مې ومنئ. زه یم ستاسو کوربه اشنا باجوړی د HMPK TV د چیف ایډیټر مشال صاحب سره. د HMPK TV په ادبنامه پروګرام کې دلته هرکلی وایو او هیلهمند یو چې روغ جوړ به او د ژوند په هلو ځلو به بوخت یې. مینوالو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ادبنامه پروګرام په باجوړ کې د ادب د محفوظولو او د ادب د خوندي کولو په لړ کې د HMPK TV یو وټلی قدم دی. په دې پروګرام کې موږ وخت په وخت ځو او د ادب د لویو نامو لویو حوالو سره کینو. د هغوی نه د باجوړ د ادب تاریخ په څه نه شکل کې محفوظه او د هغې تر څنګ د دغه شخصیاتو فن او ژوند هم خوندي کوو او د قام راتلونکي نسل ته به یې د قامي امانت په توګه باندې خوندي ساتو. کتونکو د ننني پروګرام څنګه چې تاسو زموږ سره په سکرین باندې وینئ زموږ سره نعت شخصیت د څه قسم تعارف محتاجه نه دی. ښاغلی بچه‌زاده حیران صاحب دوی د برکت شموزو په اسلام ډیری کلي کې په 1991 کې پیدا شوي دي. د شاعرۍ باقاعده غاړې د 1982 نه کړی دی. د شاعرۍ ترڅنګ دوی د سرکاري لیویز ذمهوارۍ هم ترسره کړي دي او د صوبیدار په رینک کې ریټایرمنټ اخیستی دی. بچه‌زاده حیران صاحب شاعري په لر او بره پښتونخوا کې یو شانتې شهرت او مقبولیت لري. د دوی د شاعرۍ تر دې دمه پورې 3 کتابونه دار او دیدار، اوښکې اوښکې سترګې او غم ته دې ووایه چې اوس مې د زړه غم له راشي چاپ شوي دي. په دغه کتابونو کې دار او دیدار ته د قمر راهي ادبي مکتب له طرفه توصیفي سند او ایوارډ ورکړی شوی دی او د هغې نه علاوه اوښکې اوښکې سترګې ته هم د خیبر پښتونخوا رایټرز ګلډ له طرفه د توصیفي ایوارډ ورکړی شوی دی. ښاغلي بچه‌زاده حیران صاحب د خپل شاعرۍ په ابتدایي دور کې ولسي رومانونه هم محفوظ کړي دي. د دوی سره به په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ او نیک په نیغه ورځم بچه‌زاده حیران صاحب ته. السلام علیکم حیران صاحب. وعلیکم السلام، ډېره مننه. مهرباني. حیران صاحب موږ ذکر وکړو چې ستاسو د باجوړ په شاعرۍ کې یو ډېر رول دی. په باجوړ کې ستاسو شعر د ډېر پخوا نه مطلب د 82 نه شروع شوی دی. په دې حواله راته لږ معلومات راکړئ چې ستاسو شاعري څنګه شروع شوه. په دغه دور کې ستاسو همعصر شاعران یا هغه شاعران څوک وو چې په ښکاره خونو کې د هغوی ولسي سندرې به یا لیکلې یا نورې، او د دې سره سره په دغه دور کې کوم ټایپ اصناف لیکلی کېدل؟ ډېره مننه چې ټولو نه وړاندې خو چې چېرته هم د دنیا په ګوټ کې پښتانه دي، لاس په دعا یم چې الله تعالی دې په خپلو نیکو مقصدونو کې کامیاب او کامران لري. ټولو ته د زړه له تله سلام کوم. ستاسو مننه کوم. زه خو دا خبره ډېره زیاته کوم چې ما په خپل کلي کې څوک نه پېژني. دا تاسو درانه ما له عزت راکړه، الله هم سرلوړي لره. د باجوړ شاعري او بیا د پښتنو شاعري که د دنیا په هغه سر کې راکړو په دې کې داسې زموږ د وینې سره تعلق ساتي، زموږ د وجود او زموږ د خاورې بوی ترې راځي. زه خو داسې راته نه یادېږي کمې زیاتې به پکې، خو زما چې کله شاعري مې د بچپن نه خوښه وه، او لکه دا خبره زه ډېره زیاته کوم چې د چا شاعري خوښه یې نه شاعري چې د چا شاعري خوښه نه وي هغه یو سړی به هم تاسو نه کتلی چې دا به شاعر شوی. نو شاعري مې خوښه وه او چې شروع مې کړم نو دغه 25-26 تقریبا داسې کال و. او دلته زموږ په دې خاوره کې خاص کر د پښتنو په دې خاوره کې ولسي شاعري ډېره زیاته وه چې هغه د چاربیتې په رنګ کې وه، د قیسې په رنګ کې وه، لوبه وه، بګتۍ دا نیمکۍ دا شیزونه چې مسره وه، ټفه چې کومه وه. نو لکه دا شیزونه به په ژوند کې سره تړلي وو، ژوند په دې کې کېده، کوم چې د زړه اظهار و که هغه د ولس و نو په دې ولسي شاعرۍ کې کېده. ما په خپل هم دغه کومې زموږ علاقایي ولسي چې کومې قیسې وې یا کومې ولسي سندرې وې ما به هم تر دې وخته پورې هغه ډېرې لیکلي دي. اوس هم لیکم چې وخت راشي، ځکه چې دا خاوره یو نو موږ یو چې دا ولس یو نو یو به نو موږ له اول د ولس لمن راټینګول پکار دي. نو دې کې ما هم دغه 1985-86 کې ادبي میدان ته رالم او
هغې کې هغه وخت کې ادبي پښتو ادبي ټولنه وه او درویشید خان رشید صدر و. خو لکه ما چې کله شاعري شروع کړه نو دا ټولنه جوړه شوې وه خو لکه پروګرامونه نه وو شوي لکه ما یې پروګرام نه و لیدلی شوي به وو خو لکه زما په وخت کې نه و شوي ما نه و لیدلی. او دلته حمیدګل طالب صاحب خدای دې وبخي عبدالرشید خان رشید و محمد خان باجوړی و همدغسې زما نه پکې ځینې نومونه پاتې کېږي چې دا زموږ نه مشران شاعران وو او دوی شاعري کوله خو لکه زموږ سره هغه نږدې ناسته ولاړه نه وه شوې ځکه چې یو زموږ د عمر نه مخکې وو بل موږ داسې نوي نوي شاعران شو نو د دوی نه به یېرېدو خواله هم د یېرې نه ورتلو او جی او نو بس دغسې بیا ادبي ټولنې کې یو پروګرام و تورلالي بابا د افغانستان نه راغلی و او د دې ښار په دې لس سره کې یو قلعه وه ما ته داسې نوم نه یاد شي خو په هغې کې پروګرام و ما ته جعفر خان جعفر ویل چې یاره راشه ویل چې سبا مشاعره ده تورلالي بابا راغلی ما ته ویل څه پرې ولیکه ما ویل چې یاره زه خو دغه سړي لکه زه تورلالي بابا نه پېژنم زه به څه ولیکم او بله خبره دا ده چې ما مشاعره هم نه ده کتلې هغه ویل زه ته راشه لا ګپ مو سره کوم ما پکې نه راپاڅوي ویل نه دې راپاڅوو پکې خو زه راشه چې زه بیا راغلم ډېره ښه مشاعره پرې وشوله خلکو پرې لیکل کړي وو او هغه ځای نه په دغه ټولنه کې په دغه وخت شامل شو او نو بس اوس تر دې وخته را روان یو. حیران صاحب اسلام په ابتدا کې د چا نه اخیستی و د شعر؟ یاره لومبۍ چې ما کله شاعري شروع کړه داسې یو کال تقریبا لږ منځ کې به وته یو کال یو نیم داسې یا دوه سړی انسان عجزه دی سړي ته نه یادېږي خو ما چې کله شاعري شروع کړله او دغسې یو کال دوه پکې په منځ کې وتي نو ما د ښار په دې اډه کې دغلته یو دوکان و هغې کې محمد خان باجوړی ناست و ما ته چا راوښود بیا ورسره زه میلاو شو ما خوالی ورغلم دوا سلام مو وکړو نو تر دغې وخت نه وروستو بیا چې ما کله شعر ولیکه نو تر ډېر وخته پورې به مې هغه ته ښوده چې یاره دې کې څه کمې زیاتې یاره له داسې کا یا کله به مې داسې وکړه چې یو غزل به ما ولیکه نو هغې کې به یو ځای کې یو مصره ما دوه ځله ولیکله په یوه به مې ړنه راټولېده دوه به مې ولیکله نو ما به هغه ته ویل چې یاره ته دې کې دا کومه یو پکې ښه ده چې ولګومه نو په لومبي وخت کې محمد خان باجوړي نه ما زده کړه کړې ده. حیران صاحب تاسو د ولسي رومانونو ذکر هم وکړو چې زموږ په دور کې به مطلب ولسي کیسې لیکلی کېدې دا راته ووایه چې په باجوړ کې داسې کیسې څومره پورې تاسو اورېدلې دي چې دا کیسې دي مشهورې دي دا زموږ د باجوړ ولسي یا روماني داستانونه دي او دا داستانونه لیکلي چا چا دي؟ یاره چې زموږ خو داسې کومه چې لومبی داستان دی ډېر مشهور دی میمونه شیر عالم دا زموږ د باجوړ د وجود د یادولو یو ذریعه ده که د باجوړ سرداري یادېږي یا د باجوړ خاوره یادېږي نو د دوی نه بغیر لږه نیمګړي نه وي نو دا د ناوګۍ داستان دی زموږ ولسي دا د سنګر جمال لیکلې ده دا او دا مطهر پیدام لیکلې ده او نو د دوی بیا په الفاظو کې په دې ځینو ځایونو کې داسې بدلون هم دی او خو دا دې دواړو لیکلي دي. حیران صاحب دا څو پورې چې ما یو کس نیم نه اورېدل چې د باجوړ هم د ناوګۍ څوک شاعر شته دی چې دا یې لیکلي محمد اجان نو د ناوګۍ خو ډېر شاعران دي خو د کومې قصه چې د میمونې شعر عالم ده نو کومه چې منظریان ته راغلې ده نو دا د دوه شاعرانو لیکلې ده او ځینې داسې زموږ بېوسۍ وي چې د کتاب د چاپ کولو په وجه باندې یا یو ځای ته رسېدل یا یو فنکار ګلوکار دې به ډېر زیات غوښته دا چارواس کار هم نه و نو کېدای شي چې د ناوګۍ کې شاعران ډېر زیات وو لکه محمد ګل کمانګره نو کمانګره او ناوګۍ بالکل یو ځای دی لکه دغلته نور محمد اجان و محمد جان و لکه مسن جان و محمد عمر د انځري لکه ډېر شاعران و ګنګ پیروز و لکه نور ډېر کسان خو لکه ځینې داسې وشي چې لیکل وشي او کېښودل شي او هغه د صرف پوهې خلکو نظر ته نه شي او د هغه شاعر په ژوند باندې ما هغه مقصد رسولی شي چې کوم وي نو پاتې شي کې نو نور کېدای شي چې ډېر لیکلي خو دا دوه کسان چې دي دوی دا په کیسټو کې راغلي دي او بیا کې هغه ولس کې دومره مقبولې شوي وي چې کله به واده څه ښادي و نو هغې کې به بیا فنکارانو دغسې ویلې.
حیران صاحب د دې نیمو سوالونو نه بعد د یو غزل وایو. ډېره مننه چې ولې نه. ارشاد. یو دوه شعره مخکې د غزل نه ویمه. ارشاد. درې د دویم پکې یو غوښتنه ده چې مخ اړولو دی په زړه کې مې سوری کړی دی. مخ اړولو دی مخ اړولو دی په زړه کې مې سوری کړی دی. نن مې څه بل شان په جړه مازدیګری کړی دی. مخ اړولو دی په زړه کې مې سوری کړی دی. نن مې څه بل شان په جړه مازدیګری کړی دی. د غره لمنې له راغلی دی چې څه به وایي. د غره لمنې له راغلی دی چې څه به وایي. شپونکي لالي مې د شپېلۍ سره شپېلۍ کړی دی. مننه چې د غره لمنې له راغلی دی چې څه به وایي. شپونکي لالي مې د شپېلۍ سره شپېلۍ کړی دی. زه د پښتو او پښتنو څادر په ولې ساتم. زه د پښتو او پښتنو څادر په ولې ساتم. ځکه واښه راوړم هغې له مې کورې کړی دی. زه د پښتو او پښتنو څادر په ولې ساتم. ځکه واښه راوړم هغې له مې کورې کړی دی. د زړه په خور ورډېري مې ورته کښېنه راشه. د زړه په خور ورډېري مې ورته کښېنه راشه. تا له مې یاره شملونه لاونډې کړی دی. مننه چې د زړه په خور ورډېري مې ورته کښېنه راشه. تا له مې یاره د شملونه لاونډې کړی دی. زما خو دی خو داسې ده لکه زما چې نه دی. زما خو دی خو داسې ده لکه زما چې نه دی. ما په دې خپل ځنګل کې کله یو لرګی کړی دی. مننه چې غزل درته ویمه چې داسې به وي چې مې د زړه نه ستا باڼه وځي نو. داسې به وي چې مې د زړه نه ستا باڼه وځي نو. لکه د ښار نه چې بیخي لویه واړه وځي نو. داسې به وي چې مې د زړه نه ستا باڼه وځي نو. لکه د ښار نه چې بیخي لویه واړه وځي نو. د ځینې خلکو جنازې په مړینې هم نه وځي. د ځینې خلکو جنازې په مړینې هم نه وځي. د ځینې خلکو جنازې په ژوندانه وځي نو. د ځینې خلکو جنازې په مړینې هم نه وځي. د ځینې خلکو جنازې په ژوندانه وځي نو. د پښتنو د ژوندانه لارې کږې وږې دي. د پښتنو د ژوندانه لارې کږې وږې دي. دوی چې د کوره نه وځي کاږه واږه وځي نو. د پښتنو د ژوندانه لارې کږې وږې دي. دوی چې د کوره نه وځي کاږه واږه وځي نو. د باغ د پولو د انګورو بوټي مه وباسئ. د باغ د پولو د انګورو بوټي مه وباسئ. د دې نه څه وځي. د دې نه سرې اوبه وځي نو. مننه د باغ د پولو د انګورو بوټي مه وباسئ. د دې نه څه وځي. د دې نه سرې اوبه وځي نو. په تلو خو ځې خو پښتانه به راپسې نه ګوري. په تلو خو ځې خو پښتانه به راپسې نه ګوري. زما نه زړه وځي زما نه به مې زړه وځي نو. په تلو خو ځې خو پښتانه به راپسې نه ګوري. زما نه زړه وځي زما نه به مې زړه وځي نو. په دغه خان په دې ملک پسې بلا ورپسې. په دغه خان په دې ملک پسې بلا ورپسې. چې وچه خوله یې د حجرې نه مېلمانه وځي نو. مننه په دغه خان په دې ملک پسې بلا ورپسې. چې وچه خوله یې د حجرې نه مېلمانه وځي نو. غیر مې داسې وطن سوی خو تصویر یې نشته. غیر مې داسې وطن سوی خو تصویر یې نشته. لکه لمبه چې په مورۍ د تناره وځي نو. مننه چې غیر مې داسې وطن سوی خو تصویر یې نشته. لکه لمبه چې
په مورۍ د تناره وځي نو په خپل مین پسې د غیرو لښکر مه راوله په خپل مین پسې د غیرو لښکر مه راوله ستا د کوڅې ځنې چې نه وځي نو نه وځي نو مننه چې په خپل مین پسې د غیرو لښکر مه راوله ستا د کوڅې ځنې چې نه وځي نو نه وځي نو په تلو خو ځې بې وفا یاره خدای دې مه راوله چې نه راځې بې وفا یاره خدای دې مه راوله چې نه راځې بې وفا یاره خدای دې راموله د انتظار د سرې غرمې نه به خواږه وځي نو چې نه راځې بې وفا یاره خدای دې مه راوله د انتظار د سرې غرمې نه به خواږه وځي نو حیرانه هغه څوک دې نه ګرځي د نوکو په سر حیرانه هغه څوک دې نه ګرځي د نوکو په سر چې یې د مخ نه د ځوانۍ د ښکلا سره وځي نو حیرانه هغه څوک دې نه ګرځي د نوکو په سر چې یې د مخ نه د ځوانۍ د ښکلا سره وځي نو داسې به وي چې مې د زړه نه ستا باڼه وځي نو لکه د ښار نه چې بیخي لویه واړه وځي نو مننه حیران صاحب ډېر ښکلي او ډېر ښایسته شعرونه حیران صاحب فکر ورک شوی دی خو د یادونې وړ ده چې په باجوړ کې یو بل روماني داستان د شاه زمان غازي او د هغو محفوظ کوونکي عمده شخصیت باچا زاده حیران صاحب د ټولنې حیران صاحب مونږ ذکر وکړو تاسو چې تنظیم ته زه داسې رانم خو مونږ چې نن ګورو تاسو په باجوړ پښتو ادبي کاروان کې څو پیرې صدر هم پاتې سرپرست اعلی هم پاتې په ټولنه کې هم تاسو ډېر زیار کړی دی که دا راته ووایې چې د ټولنې نه کاروان څنګه وزېږي یاره چې اول خو داسې ده چې لکه که یو سړی په کور کې یو ښځه یو کور والی نو د هغې په یو کور کې ډېره اسانه ګزاره کېږي بیا چې خپل بچي راشي او د ورونو بچي راشي نو خامخا جدایي راځي د هغه ډېروالي په وجه هم راځي ضروري ده چې د بې اتفاقۍ د وجې نه راشي نو لکه په باجوړ کې خو شاعران دومره الحمدلله ډېر دي چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ پشتي ده او الله دې لري چې زه یم چې د شمار نه موتي دي نو یو خو دا وجه هم کیدی شي بله وجه دا وه چې کله دا په کوم وخت کې جدا راتله او یا بل تنظیم جوړېده یا د باجوړ پښتو ادبي کاروان په نوم باندې یو تنظیم جوړېده نو د دغې په یو دوه ټکو کې ورته زه ووایم چې د دغې عبدالحق درد صاحب صدر باجوړ پښتو ادبي ټولنې زه سرپرست وم په دې کې موږ صلاح وکړله چې د باجوړ د شاعرانو یو تذکره یو کتاب مشترکه چاپ کوو چې دې کې لږ لږ ذکر هم د شاعر د پیژندګلۍ وشي او یو غزل دوه پکې هم چاپ شي او جی نو کله چې موږ هغه کتاب تیار کړو لیکل هم وکړل او برابر شو نو په هغې چې موږ کله شکل د چاپ کولو ورکولو په هغې د یو سریزې د یو مشر ضرورت موږ ته ښکارېده چې د باجوړ څوک پې لیکل وکړي یو کس ملګری مشر نو په هغې موږ خبره وکړله نو فیصله هم په دې وکړه چې عبدالرشید خان رشید دې پې لیکل وکړي یو نوم هم بار ته لري او زموږ لپاره هم ډېر یو لویه ونه وه او جی هغه له کتاب لیکلو له ورکړه هغه چې کله په هغه کتاب لیکل وکړل نو هغه کتاب لیکل چې و نو داسې د کتاب لیکل نه و لکه سړی چې خپل یو ذاتي څه ولیکي نو په هغې باندې موږ هغې باندې کېناستو چې دا د دې کتاب سره او زموږ چې کومه کابینه وه ملګري وو لکه کابینه کې خو لس سته کسان دي نو هغې نه فس پې موږ دوه درې ځل داسې غونډ راغونډ شو کېناستو چې د دې رشید لالا له موږ دا دغه ورکوو دا کتاب واپس چې یاره دا سریزه پې بله ولیکي چې یاره دا کوم ځینې خبرې په دې کې داسې راغلي چې هغه رشید لالا رضا سره تعلق ساتي چې په دې کتاب کې ونیسي نو ښه به ځکه چې دا د شاعرانو کتاب دی د باجوړ کتاب دی د باجوړ د ولس کتاب دی چې د نیوه پرې ځای پکې ورانشي او هغه چې هغه بیا موږ واپس ورکړله هغه چې کومه بله سریزه ولیکله نو هماغه د هغې سریزې وجود و نو هغې ته موږ غاړه نه ایښوده چې په دې کتاب کې دا سریزه چاپ شي حالانکې هغه ډېر لوی فکر سړی و په خپل ځای ډېر ښه لیکل کړي وو اوس د باجوړ د ادب د کتاب سره تړون داسې نه ساته
بس په دغه خبره باندې زمونږ هغه یو بل سره دغه جوړ شو هغه بیا هغه درد صاحب کوشش دا کوو چې دا سریزه چاپ شي او موږ ویل چې دا کتاب د یا بغیر سریزې چاپ شي او یا دې په بله سریزه ولګېدی شي چې د کتاب سره خو هغې ته هغه غاړه کې نه ښودله بس خبره رانه اوږده کېږي خو چې څومره کابینه وه نو هغه ویل چې یاره یا به ترې دا سریزه لرې کوو او یا به پې مطلب لري بله سریزه لیکو یا به په اړو سریزه دې پې نه خو هغه درد صاحب لږ هغې له ډېر زور ورکړو یا هغه خوښه وه یا هر څه چې خو هغه ویل چې دا دې پې چاپ کېږي په دغه وجه بس زمونږ اختلاف ورته نه شو ویلی خو زه وایم چې دا زمونږ د پرمختګ یو ذریعه دا وه چې دویم تنظیم جوړ شو او هغه هلې ځلې یو په دوه شوې او نو دغه پکې بهانه جوړه شوه نور زه وایم چې د باجوړ دا ادب دا لمن خدای پاک پراخوله نو پراخه شوه ډېر ښه حیران صاحب د کاروان په هلو ځلو کې راته لنډ خو دې نظر ورکړو چې د دې تمه پورې هغوی څومره هلې ځلې کړي دي او دې ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ باجوړ ادبي کاروان دا نه چې د باجوړ په ادبي کاروان کې زه یم که زه پکې نه وم نو باجوړ ادبي کاروان چې کوم قدمونه واخیسته کوم کتابونه یې چاپ کړل کوم یې د ژوند دپاره نظریې چې کوي د خپل دې ولس دپاره د دې خاورې دپاره چې کوم څه کړي هغه داسې په دوو ټکو کې نه کېږي که زه په تفصیل کې راځم نو دغسې کوم ولسي ادب چې دی نوم د باجوړ شاعران اوس هم لیکي په هغه وخت کې لیکلی کوم چې خاص کر د ادبي کاروان ملګري دي نو دوی غټ کار کوي لکه دوی سندره نه پرېږدي دوی چاربیته نه پرېږدي دوی نثر لیکي دوی د خپل وس متعلق دومره د باجوړ ادب له زور ورکړی دی دومره یې ملاتړ کوي چې زما مقصد دا دی او زه به دې مقصد دې ټکي له راشم چې د باجوړ د ادبي کاروان کوم لیکوالان دي هغوی مقصد دا دی چې د باجوړ ادب یې موږ به یو چې د باجوړ ادب نه یې موږ به نه یو که هغوی ویو که نه وی خو زه وایم چې هغوی دومره د باجوړ د ادب سره مینه کوي دومره د باجوړ ادب د دنیا نظر ته دومره په تیزۍ رامخکې کوي چې لکه ځان یې رستو کړی دی ادب یې رامخکې کړی دی نو الحمدلله ډېر کار کوي ډېرې رسالې په باجوړ کې دا ادبي ملګري چې کوم دي زه به داسې نه یم چې خاص کر فرض کا ادبي کاروان لی راوړم خو لکه دا ټول او دا څومره چې دي دا زموږ یو وجود دی یو وینه یو که د دنیا په هغه سر کې یو دا خو یو باجوړ دی که د دنیا په هغه سر کې یو که په دې کې یو وجود یو نو ډېر کار شوی د ادب دپاره بیا خاص کر د باجوړ پښتو ادبي کاروان ما خو ویل چې دا نه چې زه پکې یم چې دوی کوم کار کړی دی نو تفصیل کې نه ځم خو ډېر لوی کارونه یې د ادب دپاره کړي دي ډېره مننه حیران صاحب څو ضمني واړه واړه دوه درې تپوس بلکې یو تپوس کې به راوړو چې په باجوړ کې د باجوړ ګلونه موږ ډېر عموما وینو د دې سره دا هم تړلی ده چې فرهد په طبعي طور د باجوړ ګلونه دا د دې سندرې کیسه ده که نه ده د باجوړ ګلونه ځان له مشهور شوي دي نو که د دې په اړه راته تاسو ووایئ چې د باجوړ ګلونه د دې څه روایت دی دا آیا د دغه باجوړ ګلونه فرهد په طبعي طور د باجوړ ګلونه د دغه سندرې سره تعلق ساتي که نه نور څه وجوهات دي چې د هغې نه د باجوړ ګلونه شهرت لري اشنا ډېره مننه ډېره ښایسته خبره مو وکړله لکه څنګه چې په دې وجود کې دوه لاسونه دي نو که سړی غواړي او که نه غواړي چې دا یو لاس دی بل ملګری دی او که نه دی خو یي د باجوړ ګلونه او د باجوړ د سندره چې کومه ده دا یو وجود دی لکه که هغه څوک بیلی نو نه بیلیږي د باجوړ زمونږ دا او بل دا ده چې دا ځینې سندرې چې دي ولسي نو که دې کې کوم یو کلی یا یو کوم کور یا یو ځای یاد شوی نو دغه سترې په هغه د ځي خبره نه وي لکه اوس په باجوړ کې زمونږ یو ځای دی لکه کیمور دی ګلبیله ده شینګس دی که نه لکه دا ځایونه دي نو دا د باجوړ دغه ځای نه دی چې دغه ځای ښایسته دی او دا نوم یې شو دا د ټول باجوړ ښایست دی نو د باجوړ ګلونه یا د باجوړ خاوره چې ده د باجوړ سندره چې ده دا د باجوړ ښایست دی او همدغه سندره چې ده دا په دوه دریو شکلو کې د دې را خبرې راځي لکه یو ځای کې چا نو څوک تپوس وکړي یو شان خبره وکړي بل ځای کې بل شان خبره وکړي نو دا نه ده چې دا ټول معلوماتونه غلط دي او یا دا ټول ټیک دي خو یو به یو به کیدی شي نو یو جی لکه خلک وایي چې یاره دا سندره چې دا زما د معلوماتو مطابقه دا فعلا دا پوک دی ولسي سیم چې ورته یاد شوی دی دا عبدالغفران بیکس لیکلی دا صوابی د ډاګۍ کلي دی
ځینې خلک داسې وایي چې د هغه لور وه بیماره وه او فرحت نوم یې و د باجوړ ګلونه ډېر یاد دي فرحت په طبعي طور د باجوړ ګلونه د دې ګلونو نه یوازې د باجوړ د ګلونو نه د ګلونو نه په دې زړه به درد راتلو لکه اوس خو ټکنالوژي بل شان شوه دنیا ته ورسېده مخکې به یوناني طبیبیانو داسې شی نه و چې تا به یې سرې وایستل او څه دغه به دې وکړه هغه کورني شیزونه به نو د دې ګلونو نه په دې زړه به یو درد راته لکه اوس فرض کړه موږ چې وایو چې شکندړي در پرې راغی یو سړی به مړ شو خو هغه اپنډس شي و که نه نو پرې به نه پوهېدو خو په دې زړه به یو درد راتله هغې له باندې خلکو کورني نسخه جوړوله د ګلونو نه هغې ته به یې ګلقند ویل دا ګلقند به یې د زړه د درد له جوړول نو که اوس هغه طرف ته دا خبره داسې وي چې د عبدالغفران بیکس د لور نوم و هغه بیماره و د زړه هغه د ګلونو خبره پکې وه نو دغه پښتنه ځای ده خو هغه لیکلې وه باقي کومه د باجوړ سندره چې دا لکه فرحت په طبعي طور د باجوړ ګلونه او تور کمیسه دا د باجوړ ډېر زیات مشهور وو لکه د ایوب خان په وخت کې دا د راغانو ډک چې و دا به زیات شړ و دا د ګلي نرګس ګلونه و پکې ډېر زیات و د شړشمو په دې دغه باندې چې څومره د شړشم ګلونو د دغې نه یا زیات او یا دغه عمره به دام نو جازونه پسې راغلي دي او دغلته کېنولي دي په تېر وخت کې او د ایوب خان په وخت کې د دې نه به د غونچې جوړولې وړل به نو د باجوړ د ګلونو خاوره ده او ګلونه یاد وه فرحت په طبعي طور د باجوړ ګلونه نو فرحت بنیادي طور زموږ په دې غرایزو علاقو کې یا د باجوړ په خاوره کې د دې شړشم د غندل ته وایي دا د شړشم غندل به په دې پسرلي کې خلکو راشو کولې او دا به داسې وړې وړې کې په چاړه یا په قینچۍ باندې او بیا به د تبخي سرې کولې د روټۍ سره به یې وچې خوړې لکه اوس چې خلک چپس د لوګانو یا څه نه پخوي داسې دغه نو دغه رنګونه په دې کې راغلي دي خو دا بنیادي طور دغه لیکلې ده عبدالغفران بیکس لیکلې ده صواب ډاګې کړي لکه ډېر خلک دا وایي چې یاره دا زموږ د سلارزو په دې طرف کې چې د راغانو څخه کومه تبعي ده چې په دې کې یو واقعه راغلې وه لکه د جینۍ او فرحت او که نه لکه دا بالکل صحیح ده چې نو لکه داسې ډېرې خبرې نورې کېدای شي چې وي چې هغه څوک وایي چې دا داسې و څوک وایي چې دا داسې ده بنیادي طور باجوړ یو منټ دغې نه راځم چې د باجوړ خجې د باجوړ ګلونه چې یادېږي نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې لکه په ځینو ځایونو کې ګلونه یادېږي خو وي خو خلک یې وکري لکه ویې کري لکه اوس فرض کړه سوات سیمه ده زموږ نه ډېره د ګلونو سیمه ده صحیح ده چې داسې پسې نور علاقو ته لاړ شي هغه ډېرې د ګلونو سیمې دي نو یو خو پکې دا لومړی خبره ده چې یو شي له یو لقب ورکړی شي یو نوم پیدا کړي صحیح ده چې که نه که هغه یو کس ووایي او که هغه ډېر ووایي خو لکه زموږ دا ده چې د باجوړ ګلونه نو که یو سړی دې له راځي چې ګلونه خو په سوات کې هم دي او ګلونه په پېښور کې هم دي نو دا دې نه موږ انکار نه کوو خو زموږ د ګلونه چې د باجوړ یادېږي نو دا بنیادي طور د پسرلي ګلونه یادېږي او هغه ګلونه یادېږي چې کوم په خپله کېږي نو دا دغه سیمه ده تاسو چې سرور خټک صاحب خبره کوله ما تاسو ته وختي تاسو ذکر وکړو چې هغوی هم په دې حواله څه ویلي ما وایي چې هغوی خو سرور خټک صاحب وایي چې یاره دا په باجوړ کې په ماموندو کې یو چینه ده او مطلب دا دی چې هغې یو جینۍ و داسې په انکو پښتو کې د یو هلک نوم اخیستی و او هغه هلته تللی و ورور پسې لاړه و هغه یې مړه کړله او دا جینۍ نوم فرحت و او هغه چینه چې ده په توره تبۍ یادېږي نو لہذا دغه د هغې نظر په خپل ځای چې راغلی دی خو زه د باجوړ یم او هغه ویل چې زه تللی وم یو ملک صاحب سره مې شپه وه په ماموندو کې چې ملک نوم یې پکې وانغسته چې څوک و ځکه چې زموږ ماموندو خو ډېر ښکاله ملکان نه دي خو بهرحال هغې نوم وانغسته خو ویې ویل چې زما ورسره شپه و هغه ما ته را کیسه وکړه نو زه لکه د هغه احترام هغې ته وړاندې کوم لکه زموږ د سر ګلونه دي مشران هم دي زموږ د سر ستوري دي هغې ته ځینو خبرو ډېر معلومات وي خو باجوړ چې دی که نه نو دا زه به ووایم چې ډېره وړه علاقه ده او بیا ماموندو ته زه ته ډېر وخت نه ځم لکه دوستان مې دي پکې او تعلق مې دی پکې ادبي ملګري مې دي پکې که نه خو د تورې طبعي ذکر د دې چینې نه ما چا نه اورېدلی هم نشته مننه ډېر ښه حیران صاحب د پروګرام په اخره کې ورنه یو 15 شعره غزل بله مننه جی ډېره مهرباني دا غیر مخکې لنډې او 2 شعره ویم او لنډې غزل 2 شعره ویم چې ټیټ ټیټ کېدی نه شمه دنګ غړی دنګ راځمه
ټیټ ټیټ کېدی نه شم ټیټ ټیټ کېدی نه شم دنګ غړی دنګ راځمه واه زه چې په هره لارې ځمه ستا تر څنګ راځمه واه ډېر زه چې په هره لاره ځمه ستا تر څنګ راځمه په پښتنو چې د چا وار راغلی وار پې کوي په پښتنو چې د چا وار راغلی وار پې کوي زه چې تاریخ له د خوشحاله او د اورنګ راځمه واه ډېر ډېر مننه جي او چې د اذان غږ مې تر غوږو شي جومات له ځمه چې د اذان غږ مې تر غوږو شي جومات له ځمه ګودر له هم د چا د شنو بنګلو په شان راځمه چې د اذان غږ مې تر غوږو شي جومات له ځمه ګودرې له هم د چا د شنو بنګلو په شان راځمه ګودر له هم د چا چې د اذان غږ مې تر غوږو شي جومات له ځمه ګودر له هم د چا د شنو بنګلو په شان راځمه مننه جي غزل دی چې د خپل زړه پاینو کې راته ښکاري د خپل زړه پاینو کې راته ښکاري چې سړی په سړو کې راته ښکاري د خپل زړه پاینو کې راته ښکاري چې سړی په سړو کې راته ښکاري میخانې پلو د یارې نه راځمه میخانې پلو د یارې نه راځمه ساقي ویني په پیالو کې راته ښکاري میخانې پلو د یارې نه راځمه ساقي ویني په پیالو کې راته ښکاري د خپل زړه ټوټې ټوټې تصویر ته ګورم د خپل زړه ټوټې ټوټې تصویر ته ګورم ستا د سترګو په ککو کې راته ښکاري مننه جي د خپل زړه ټوټې ټوټې تصویر ته ګورم ستا د سترګو په ککو کې راته ښکاري اشنا صاحب شعر دی پکې د اوس وخت سره جوړه خوري چې شپې مې نلم دی په سیند مې پورې باسي شپې مې نلم دی په سیند مې پورې باسي یاره شګه دې په وړو کې راته ښکاري شپې مې نلم دی په سیند مې پورې باسي یاره شګه دې په وړو کې راته ښکاري ستا غزل چې ستا په خوله اورم حیرانه ستا غزل چې ستا په خوله اورم حیرانه ملغلرې په اوبو کې راته ښکاري ډېر مننه ډېر ښکلی ګرانو کتونکو دا و ښاغلی باچاداده حیران صاحب چې تاسو د دوی خبرې اترې واورېدې د باجوړ د ادب په حواله باندې د ولسي شاعرانو بلا نومونه دوی واغېستل هغه هم زموږ سره خوندي شو تاسو یې کلام هم واورېدو انشاءالله د بلې راروانې خپرونې پورې ما اشنا باجوړي او زما چیف ایډیټر مشال صاحب ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان